تیره ورځ به تاسو کتلي د دې یو مسجد دی یو ځای دی څه ملګرو پوسټ کړی والله تعالی عالم چې هغه راولېدلی و ما سې سوچ کاو چې رب العالمین ته د دومره دمکي داسې خبره ورته وکړله چې د کوم ځای نه ته د انکار حدیث دا فتنه خورې رب العالمین بر باندې راګزار کړي رب العالمین بر تباہ او برباد کړي ورته الله د رسول صلی الله علیه وسلم خلاف مه کوه او د دې خبرو نه واوړه چې دا کم د انکار حدیث فتنه ته په پښتنو کې خورې چې تراویح نشته دی صدقه الفطر نشته صحیح نشته دی دا نشته نو داسې خلک به ته وګورې د علماو د مفتیانو په نوم باندې چې د هغې دا شکلونه دا مخونه هغه د شریعت مخالف دي شریعت خلافي تېره ورځ خو یو کلیپ هغه ورله ما اورېدو والله زه حیران شولم چې دا سړی څنګه مفتي دی په مفتو کې فتوې ورکوي وایي صدقة الفطر دا کومه سرسایه چې ده و د دې دپاره څه مقدار نشته دی هېڅ مقدار وایي ولا نشته وایي چې په څومره باندې غریب مړېږي وایي حق ورکوئ دا اوس د خبره ده دا خبره د صحیح انکار د کړی د صحیح حدیث د امام بخاري نه امام بخاري را نقل کړی دی د ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقة الفطر صاع من تمر وایي رسول الله دې لپاره مقدار یو صاع ولا ګرځولی دی او دا د صحیح حدیث نه انکار کوي د بخاري حدیث دی د ابن عمر رضی الله تعالی عنه حدیث دی او دا وایي د سرسایه دپاره او د صدقة الفطر دپاره وایي څه مقدار نشته دې خلکو چې کوم منکري حدیث دی همیشه دپاره عقل دا په نقل باندې مخکې کړی همیشه دپاره عقل په نقل باندې مخکې کړی دی دی وایي که نه اذا تعارض العقل والنقل قدم العقل وایي چې کله عقل او نقل راشي که نه دا دې مسلمه د احنافو قاعده ده وایي قدم العقل په هغه وخت کې به موږ عقل مخکې کوو شیخ الاسلام په کتاب لیکلی درء تعارض العقل والنقل د دې ټول هغه فاسده هغه خرابې خبرې ټولې دفع کړي دي نو دا سړی لګېده لکه د صدقة الفطر دپاره څه حد نه دی مقرر څه اندازه ولا نشته حال دا دی چې د بخاري صحیح حدیث دی په هغه کې ولا اندازه ښودلی شوې ده تېره ورځ یو بله خبره کوي ما ته وایي ښه پته ده چې زما دا شکل زما دا مخه وایي دا د شریعت خلاف دی زما را برید د شریعت خلاف دی خو نه یې دغ کومه نه یې کټ کومه وایي هلکه ته به د چا څه وکړې ته د چا څه شی کولی که برید دې غټې که واړې ته به د چا څه وکړې او دا مې دې بعضې مولانو ته پرېښي ته د مولا څه شی کولی کوم چې سید رب العالمین ولي هغه لپاره رب العالمین کافي کېږي کله دا داسې خبرې وکړي والله العظیم سړی ورته حیران شي وایي تراویح وایي همیشه دپاره وایي د نبي په نوم باندې مونږ کلي وایي مونږ شرک کړی دا اوس دې ته شرک دومره جاهل دی قرآن کریم کې رب العالمین پیغمبر ته وایي وایي دې خلکو ته داسې ووایه چې چا زما تابعداري وکړله زما سره مینه محبت وکړو زما خبره ومنله دا بعینه د رب العالمین خبره منلې او تراویح رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خپل طرفه خو شریعه نه چې رسول الله په خپله دا مقرر کړي بلکې دا چې راوړي د الله رب العالمین نه راوړي دي د الله رب العالمین په حکم سره راوړي قرآن کریم کې بار بار دا خبر رب العالمین کې چې پیغمبر دې خلکو ته ووایه ځکه ما خبره تاسو ته کوم د ځانه ته نه کوم الا یوحى مګر دا وحی دی چې ما ته کېدلی شي د الله د طرفې راته کېدلی شي دا هغه خبرې تاسو ته راوړمه چې کوم رب العالمین ما ته بیانوي نو دا منکرین حدیث دا خلک چې کوم د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې ګزارونه کوي رب العالمین به تباه او برباد کړي تېره ورځ یو ملګرو راته یو کلیپ راوښودی ویډیو په هغه کې د مسجد راولیدلی ما سې سوچ کاو چې رب العالمین ته څومره هغه مهلت یې ورته ورکړو ته ویل چې الله د باندې خپل ځای راګزار کړو د کوم ځای نه چې ته د منکري حدیث او د انکاري حدیث دا فتنه خوری دغه ځای د باندې رب العالمین دغه میراب یې د باندې راګزار کړو رب العالمین دې خبر نه واوړه او دې خبر نه واوړه چې کوم د مسلمانان به ته ګمراه کوي والله اعلم چې دې په سر کې بوس پراته دي که نه عقل یې په سر کې پروت دی نو ټول مسلمانان تر عرض مونږ کوو چې دې منکري حدیث دې خبرې دې نه اوري